عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چندي اعلان کو ډیر زیات خوشاله شوم. وی خوشاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لک مال موجود او مالدار وم. وی ما وی چې زه د ازل خو د ابوبکر نه نمبر وسم کنه. د ازل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو. وی کور ته لاړم. وی کور کې چې می څومره سامان هغه می په منځ باندې نیم کو. او نیم سامان می کور پرې خود او نیم می راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې می ورتا وک او خوا ته ور سره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډیر سامان راوړی دی. وی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم سامان راغسته دی راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته کې خود په چند کې هغه ورته کېناست. زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل می د ابوبکر نه وګټله. زما سامان ډیر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نه. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو. چې کور ته لاړو 300 اسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړي. 300 اسونه او زر اشرفی. دا اشرفی چې دی دینار ته ویل شي دا د سرو زرو پیسې د ډېر قیمتي روپۍ دي. نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 اسونه را روان کړي د نبی رسول الله والسلام خو له راوستو وی د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 اسونه. مونږ هم وای مونږ چنده ورکو کنه مونږ هم چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو مونږ ما چنده ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفی په لاس کې نیولې. صحابه کرام فرمایي وی نبی علیہ السلام په دې لاس کې سي اړه ولې راړه ولې او دومره ورته خوشاله ده کنه. نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي د ته نقصان نشي رسولې. عثمان چې څه کوي کوه تا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه در رسي. دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ګناه کوه. مطلب دا دی الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي. ته به د نن نه بعد ګناه د سره کوي نه. دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغې مال باندې. ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو. عمره څه دې راوړي دي په چنده کې؟ وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامان و هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پرېښود او نیم مې دا راوړی دی. وی چې ښه یا ابوبکر نه تپوس وکړو چې ابوبکر څه دې راوړي دي؟ وی چې د الله پاک پیغمبره د کور ټول سامان مې راوړی دی. کور کې څه هغه دې هر څه راوړي دي. وی او وی ابوبکر په کور کې دي بچو ته څه پرېښي دي؟ وی د الله پاک پیغمبر ستا او د الله نوم مې ورته پرېښی دی. په کور کې مې بچو ته الله او د الله رسول پرېښی دی. په کور کې چې څه هغه مې ټول راوړي دي. عمر وی ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کېږي. ما خو چې زه به د ابوبکر نه نن وګټم. ما خو د کور سامان په منظم کړی. ابوبکر به چې په کور کې څه مونږ هغه ټول راوړي دي. دا د هغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه محبت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړی. ها دا د هغې یقین او دا د هغې عقیده و علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دی چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو. ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی. د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبا به خیر غواړي بیا به څه غواړي خیر غواړي بل ته به لاس نیسي. نو د هغې نه ښه دا چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکړه څه د بچو له پرېږدي. د هغې خو یقین و د هغې عقیده وه الله تبارک وتعالی به ورله اخ شانتې بندوبست کو. نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم. د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه. زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې. د ګاډی اخیستی دی زه به هم ګاډی اخلم. د بنګله جوړه کړه زه به هم بنګله جوړوم. د پلان کې زه 2 روپۍ وګټلې زما دا به هم دومره ګټې کو حلالې وي او کو حرامې وي. ګاډی په حلالو اخیستی کو په حرامو اخیستی دی. کور په حلالو جوړ کړی کو په حرامو جوړ کړی دی. خو بس زه به هم جوړوم. دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلالې دي کو حرامې دي. زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده په پیسو کې ده اگر چې هغه حرامې ولې نه وي. د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي. دیو جنا یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غریب صحابه کرام رالو. وی د الله پاک پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو.
ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې هم منځونه کوي، مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي، مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي. خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی، هغې صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو. نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ. غریبو صحابه کرامو ته فرمایل وی کم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د هر فرض مانځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایي. دا د هر فرض مانځه نه کوئ، د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی. تاسو به د هغې نه مخکې شئ. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایي چې کله اوده کېږئ 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایي. نو غریب صحابه کرام خوشحاله شو، وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو. غریب صحابه کرامو د هر مانځه نه وروستو دا وظیفه شروع کړه، دا ذکر یې شروع کړو. مالدار صحابه کرام پې خبر شو، ویل هغوی دا مونږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې مونږ به هم کوو که نه. نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو، هغې هم دا شروع کړو. نا غریب صحابه کرام بیا لاړ نبي علیه الصلاة والسلام لره، وی د الله پاک پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو، ځکه چې دا کم ذکر مونږ کوو دا خو هغې هم شروع کړو. نو هغې خو صدقې هم ورکوي، زکاتونه ورکوي، خیراتونه کوي، نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی، خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو. نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا خو د الله فضل دی، نو هغوی ته یې ورکړی. نو اوس پکې زه څه ووامه، اوس پکې زه څه ووامه؟ دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده، نو دا خو د الله فضل دی نو چې د هغې له ورکړی دی. نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه، په نیکو کې وه. دا ذکر مې درته وښو، دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 34 پیرې الله اکبر. دا څو تسبیحات شو؟ 100 تسبیحات شو که نه؟ دا 100 تسبیحات شو. او منځونه په ورځ کې څو دي؟ 500. نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو؟ 500. نو 500. او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي؟ په 10 باندې. الله تبارک وتعالی یوه نیکي بدلوي د مسلمان په 10 باندې. نو چې 500 له 500 له په 10 کې ضرب ورکړي نو څو تېنو جوړېږي؟ 50,000 که نه؟ 50,000 تېنو جوړېږي. نو د ورځې 50,000 تسبیحات شو چې په هر مانځه پسې ته دا وایي. د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه نه وروستو کوئ نو دا 50,000 تسبیحات شو. نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 50,000 ګناهونه د ورځې وکړي؟ 50,000 ګناه څوک کولی شي؟ نشي کولی. نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي، دا 50,000 نیکۍ دي. نو 50,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی. نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې؟ زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروستو دا تسبیحات وایي. نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو، د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو.